الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قونا في رزاك وخذل الخير بناصيتنا وجل الإسلام منتهى رجائنا. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعا کوي چاچ موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړی دی. حضرت شیخ القرآن دا مرګري زما والده محترمه، زما ترونه ماسیګانې، زما اسخر، زما ماماګان، زما نیکان او زما ټول رشتہ دار چې سوره وفات شوي دي، الله دې ټول مغفرت نصیب کړي. ټول مسلمانان که نارینه او که زنانه وي، که مشرانی او که کشرانی چې سوره وفات شوي دي، الله دې ټولو قبرونه منور کړي، الله دې مخې ته رڼا کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي. زموږ د جماعت علما عوام، زموږ د ضلعې امیرو حاجی دلبر خان چې هغه په دې اجتماع کې ډېر خدمت کو، اوس د هغه اولاد دی. زموږ ملګرو د ټوپای حاجي صاحب، د کالا حاجي صاحب عبدالغافر او نور ګڼ ملګري وو چې هغه وفات شوي دي، الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي. څومره مسلمانان وروڼه چې هغه دې اجتماع ته راغلي دي، دا الله دې هغوی له په هر یو منټ او په هر یو سیکنډ د زرګونو کلونو اجرونه ورکړي او الله دې دا عمل زموږ قبول او منظور وګرځوي. الله دې زموږ د ټولو ذریعه د نجات او د خلاصون وګرځوي. څومره بیماران دي، یا دل دي یا په کورونو کې دي، د هغوی لپاره دعا وکړئ چې الله ټول له صحت کامله ورکړي او الله روغ رمټ کړي. په جیلونو کې بلا مسلمانان مظلومان پراته دي، دعا وکړئ چې الله هغوی د جیلونو نه خلاص کړي، الله په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي. بلا مسافر دي په نورو ملکونو کې، چې موږ سره په دې اجتماع کې شریک وو، سکرینونه یې لګولي وو په خپلو دیرو کې، ملګري ورته راغونډ شوي وو یورپي ملکونو کې، اسلامي ملکونو کې. دعا وکړئ چې الله د هغوی په کارونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. په دې اجتماع کې زموږ ډېر لوی انتظامي، کانټین انتظامي، د میلمنو انتظامي، دارالضیوفي، دا ټینټونه تاسو وینئ، دا لارې وینئ، دا خدمتګاران وینئ، دا په تشو لاسونه کېږي. په دې کې ډېرو خلکو مالي امداد کړی، بدني امداد یې کړی. دعا وکړئ چا چې څومره امداد کړی، که مالي دی او که بدني دی، الله دې هغې ټولو اجر عظیم ورکړي. د سټیج خدمت دی، د لارو خدمت دی، د انتظامیې خدمت دی، که زموږ د جماعت انتظامیه ده، که د پولیس انتظامیه ده، که د ادارو انتظامیه ده، دعا وکړئ چې الله هغوی له اجر عظیم ورکړي. په مسلمانانو چې دې وخت کې کم تکالیف دي، هغه ملکونه چې د مسلمانانو خلاف دي، یهود او نصارا دي، هندوان دي، هغوی متفق شوي دي او د مسلمانانو خلاف هغوی کار کوي. دعا وکړئ چې الله په هغوی په خپله کې اخته کړي او مسلمانان ته خلاص کړي. الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. الله د مسلمانانو ملکونو په منځ کې مینه محبت پیدا کړي. الله د مسلمانانو ملکونه د امن ځایونه وګرځوي. کومې کمای او کوتاهۍ چې د مسلمانانو په حاکمانو کې دي، الله دې هغه لرې کړي او الله دې مسلمانانو حاکمانو له توفیق او طاقت ورکړي چې هغه اسلامي قوانین نافذ کړي. ډېر ملګري نارینه زنانه چای دا بیانونه اورېدل او ناستو، دا یو عاجز ضرورتونه دي، الله د هغوی حاجتونه لري ترسره کړي او الله د هغوی تکلیفونه لرې کړي. زموږ څه بیماران دي، زما خویندې بیماران دي، اوښه مې بیمار دی، خدای مې بیمار دی، نور بیماران دي. دعا وکړئ
چې الله هغې ټول له شفای کامله ورکړي. دا ځای دا پنځپیر چې دا د حضرت شیخ القرآن یو صدقه جاریه ده، دا مرکز چې حضرت شیخ القرآن یو صدقه جاریه ده، الله دې دا مرکز نه خرابوي، الله دې دا مرکز همیشه لپاره آباد لري، الله دې دې نه همیشه توحید او سنت چغې اوچتې کړي. الله دې دې ځای نه څنګه چې کار د توحید او سنت شروع دی، د قرآن خدمت شروع دی، د حدیثو خدمت شروع دی، د افتاء کورسونه شروع دي، د علم طب کورسونه شروع دي، د کتابونو کورسونه شروع دي. الله دې له نور هم ترقي ورکړي. زموږ جماعت چې وحدت المدارس الاسلامیه بورډ هغې جوړ کړی او هغه روان دی، الله دې هغې له نور هم ترقي ورکړي. په بونیر کې، په صوابای کې، په باجوړ کې چې په چا باندې تکلیفونه راغلي دي، په وزیرستان کې او په نورو ځایونو کې چې په مسلمانانو تکلیفونه راغلي دي، الله دې په وس کې ورله ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله دې زموږ ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې الله پرې رضا کېږي. زما استاد مولانا عبدالحلیم صاحب بیمار دی، ما ته د منطق او د فلسفي کتابونه ویلي وو، دعا کوي چې الله هغې له صحت کامله ورکړي. نور څه بیماران دي هغې دعاګانې غوښتي دي، دعا کوي چې الله هغې له صحت کامله ورکړي. الله دې په موږ باندې خپل رحمتونه راولېږي. زما بچی یمان چې شهید شوی و، دعا کوي چې الله هغه جان ښایسته کړي. الله دې زموږ هغه اعمال څرګند کړي، زموږ رب دې زموږ نه رضا شي. الله دې موږ زموږ دا کار دغسې میرات نه پرېږدي. الله دې لا صحیح صحیح خلق پیدا کړي. الله دې نیکان صالحان کسان پیدا کړي چې هغوی د الله د دین خدمت کوي. زما ملګري، زما د جماعت ارکان چې هغوی ما سره اوږه په اوږه ولاړ دي، که هغه د سټیج والا دي او که هغه نور دي، الله دې هغې ټولو اجر عظیم ورکړي. الله دې زموږ دا اتفاق او اتحاد همیشه لپاره آباد لري. الله دې کړي چې نن دا کوم خلک په دې اجتماع کې شریک دي، دا ټول دایان د توحید او سنت وګرځي. الله دې په خیر خیریت باندې خپلو کورونو ته ورسوي. الله دې حفاظت وکړي. د چا چې څه روزګارونه وي، الله دې ورله ښه روزګارونه روان کړي او الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله دې زموږ هغه اعمال څرګند کړي چې موږ په آخرت کې خوشحاله یو. الله دې موږ د هغه اعمالو نه وساتي چې هغه زموږ د رسوایۍ او د ذلت سبب ګرځي. څوک چې راغلي دي او د چا څه واجب ضرورتونه دي، الله دې خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. الله دې ټولو حفاظت وکړي. الله هم په خیر خیریت باندې خپلو کورونو ته ورسو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.